الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. اللہ رب العزت دو آخرت مسئلہ او آخرت کی او قیامت کی د خلقو التبا بیا د ډیر لوی شقی او د ډیر لوی متقی بیان براشي چې اشقیا بدبخت خلق با اغا اور لمبو والا تا دنکیگی او داغی اشقا ترجمه بو کی قرآن چی دا اشقا سوکو او د په مقابله کې اتقا دے ډیر لوی پرهیزګار ډیر لوی د الله نه یریدون کې او بیا داغه تعریف په قرآن وکي چې دا اتقا سوکو او اتقا سوک دے او بیا چې اوسړی د نیکی کارو کی او کفار او منافقان وای چې دای سغا خاص غرض باندې کړي دي خپل مطلب یو پدې کې دا دې سړی سره د سړی احسان کړو داغه په مقابله کې دا دون لوی کارو کو نو داغي په قرآن جواب کی فانذرتکم پس زو يروم تاسو لرا نارن تلظوا د اورنا تلظوا چې هغه با لمبي وهون کې لا يصلاها نبدن کیږي دے اور لمبي وهون کی تا الا الاشقى مگر هغه ډیر لوی بدبخ الذي كذب هغه لوی بدبخ چې نسبت د دروغې کړی دی وتولى او اعراض او مخ اړولې دی وسيجنبها الاتقى او زردا چې ډډه به وکړي د دې اور نه الاتقى غډیر لوی پرهیزګار الذي يؤتي ماله يتزكى هغه لوی پرهیزګار چې ورکوي خپل مال یتزکا پاکی خپل عقیده او خپل رلرا وما لأحد عنده من نعمت نشتر یو تن د پارا پریز د باندې د دې اتقا باندې من نعمت د سنعمت او احسان نا تجزا چې دې داغي بدلا تجزا چې دې در طرفا اگه تا بدلا ورکړی کیږي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى دا دې چې ورکړه کوي او دا عمل کوي خالص د الله د رضامندۍ دا د پاره اگر رب چې هغه ډېر اعلی او برتر دی ولا سوف يرضى او زردا چې دی با الله برازي کی ولا سوف يرضى زردا چې دی برازي شي پاګې باندې چې الله د تصور کوي نو انذار يرولو توای الانذار الاعلام مع تخويف خبرداري چاله ورکه سره د يرولو نه د دې وجه د اردو را ترجمه چې تاسو ګورئ نو هغه وای چې په انذر تو کوم ز اورو متا سوتا نو دې سره د سمع معنا د ناغي کوي فانذرتکم فزيرهم تاسو لرا د اورنا تلزوا چې هغه به لمبي وي لزوا
د جهنم په نومونو کې یو نوم تاسو ته دا مفسرین شماري چې لظوا او دا لظوا ډیره انتهایی خطرناکه حصه د جهنم ده او صلا یسلا دا په معنا د دننه کېدلو دی الصلیو الدخول فی النار اور ته دننه کېدل نو لا یسلاها نه به دننه کېږي هادې لظوا ته هی ضمیر لظوا ته راجع دی الا الاشقا اشقا هغه ډېر لوی بدبخته دا شقی نه دی شقی بدبخته وي اشقا دا صیغه اسم تبذیل ده هغه ډېر لوی بدبخته او ډېر لوی شقی او دا ډېر لوی بدبخته او شقی څوک دی الذي هغه دی کذبا چې نسبت د دروغ یې کړی دی الله نه مني د الله یووالی نه مني د الله پیغمبر نه مني د الله کتاب نه مني د الله آیاتونه نه مني وی دا ټول څه چې دي سراسر دروغ دي د دې وجې نه قرآن مفعول نه ذکر کوي تا ته چې مونږ معنی به وایي او په صحیح طریقې به وایي نو په دې به هله پوهېږئ چې کذبه کې شاته څه شی دي څه تکذیب کوي د هر حقې خبرې تکذیب کوي دا تعمیم ته اشاره ده نه ذکر کول د مفعول وتولا او مخ اړی اعراض کوي د حق نه او مخ اړی د الله او رسول نه د ده په مقابله کې یو بل کس دی قرآن د هغې بیان کوي هغه اتقا دی مفسرین وایي چې دا په خپل عموم باندې دی مطلق اتقا او دا خاص دی په ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ د امیہ زوی د خلف غلامو دا مشرکان قریشان ډیر سخت دلو ډیر لوی ظالمان نو دی به پر سره غرمه کې د مکې معظمې غرمه راو به ویسته او په دې سره کړوس د دې سرې چې نور به سرې کړې وي دا شګې په دې به پاسه سملو او یو لوی ګټ به راوړو پرې سینه باندې ورته کېښود پرې سینه به ورته کېښود او ورته به ویلي چې یا به په محمد باندې کافر شي او یا به په دې حالت کې مړ شي او دا ما لیدلي په دې سیرت کې چې چوکۍ به ورپسې راپرې کړې وې د دې دواړو حالاتو باوجود به په هغې هم ډباو او چې کله به مازدیګر ته ګټه لرې کړه نو د مکې معظمې د مشرکانو واړه به ورپسې کړه دا مې هم لیدلي دي او په دې د مکې په دې غرونو باندې کوزاو خېجه او منډې والې مخکې او دوی ورپسې په کاڼو ویشته یو ځل دا کار شروع دی چې حضرت بلال په سرو شګو باندې اچولی دی او لوی ګټې ورته پرې سینه اړولی دی او دا خنزیر په خپله ورته ولاړ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې ځای باندې تیر شو ورته وایي امیه د خدای نه ویرېږه د دې مسکین په باره کې د الله نه ویرېږه دا څه کې هغه ورته ویل دا تا خراب کړی دی دا زما سم غلامو زما خدمتګارو زما منونکی و تا خراب کړی ابوبکر تا خراب کړی دی او که دې وس کېږي راشه خلاص یې که که نه
هغه ویل خرڅې را باندې ویلاو وایي او د الله د پاره آزاد کو. مشرکانو اعتراض شروع کو دا دومره لوی مال چې ابوبکر د بلال په اغیستلو کې امیه زوی د خلف له ورکو او دا یې آزاد کو، دا چرته دی بلال څه احسان دی ابوبکر سره کړی دی؟ نو قرآن د هغې جواب وکړو چې لرئ دروغجنو وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. دا سوا غړي وړي وای هیڅ احسان ور سره بلال نو کړي. بیا دا حالت بدل شو، مکه معظمه فتح شو. نو مکه معظمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال په اسور کو چې ګرځه د مکې په کوڅو کې او دا وایا چې چا ځان پسې ور پورې کو، څوک د ابو سفیان کور ته ننوته هغه ته به امني. بلال ګرځي چکرې وایي دا یو وخت راغی، یو ټیم راغی په جنگ بدر کې دا امیه زوی د خلف د خپل زوی سره دا د مسلمانانو په نرغه کې راغلی، خو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا د حلیفو د جاهلیت د زمانې او دا یو بل سره عوضنامه وه چې که په ما د مرګ حالت راځي ته به مې خلاصې او که په ما رات زه به تا خلاصو. نو دلته خو امیه زوی د خلف او زوی ګرفتار شو. نو عبدالرحمن ابن عوف ورته ویل چې خپې وباسئ او دی ورڅه شه په خپله باندې. او دلته بلال خو په تاک کې ناست و که نه چې امیه زوی د خلف چېرته ګډوډ دي شي اړخ یې وله سوی و که نه. بس چې دی داسې روان کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روان کړه. نو په منډه راغی یو وفد د انصارو د مجاهدینو ناست دی او ورته یې ویلي چې نن امیه بچ شي که نه نو دا زما هلاکت دی، دا زما تباهي ده. هلته انصارو د مدینې بس توري په لاس منډې کړې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په خپله بیان کوي و چې کله یې موږ ورسولو نو ما یو هغه زوی ورته ورټېل و او دا دی مخکې او دا خنزیر چې و نو دا دونه داسې پړسېدلی و د امیه زوی د خلف د تلو م نو هغه نیغ نیغ واهه نه به شتلی. نو چې هغه زوی وله مړ کړ نو بیا ده پسې بیا راورسېدل. نو چې ورسېدل نو هغه ورته ویل امیه سمله، بخاري حدیث دی، امیه سملاسته عبدالرحمن ابن عوف پرې پاسه سملاسته. اوس انصار توري په لاس ولاړ دي، بس بیا یې توري لاندې کړه لاندې لاندې دی و بوردارې کړه عبدالرحمن ابن عوف پرې پاسه سملاست. پوهېږئ په دې بیا دا وخت راغی بلال ولاړ دی چې د هغه پرې خېټه کې دا توري وهلی کېږي. او بیا د دې نه وروستو چې کله رسول الله وفات شو نو بلال د اذان نه انکار وکړو، ویل زه اذان نه کوم، ویل چې زما په اذان به چا مونځ کوه نشته او هر مسلمان له پکار دی چې اذان وکړي، په ما باندې خو یوازې فرض نه دی. او د دې مدینې دا کوڅې ورته ناشنا ښکارېدې، دې کې شک نه و چې هغه قدر و قیمت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بلال و دا خو بل چا سره نه و که نه، کومه نرمي چې به هغه پیغمبر خدا هغه سره کول دا خو بل چا سره نه و که. نو راغی ابوبکر صدیق پسې خلیفه پسې چې ما ته اجازت وکړه زه شام ته ځم، دا د مدینې کوڅې دا مسجد نبوي نشم برداشت کولی چې رسول الله دې پکې نه وي او زه دې یم، ما ته اجازت وکړه زه شام ته ځم. نو بلال ورته دغه ورته ویل ابوبکر چې تا ته اجازت نه میلاویږي، لاړ خفه دی جاړي. بل ورځ بیا راغی ورته وایي چې خلیفه که تا زه په مکه کې
د الله دپاره اخیستې وه. نو بیا ما ته اجازه وکړه چې شام ته لاړ شم او که د ځان دپاره یې اخیستې یم چې تا سره یم. دا ابوبکر صدیق ویل زه لاړ شم. لاړ هلته لږې ورځې تېرې کړې، هلته چېرته ګزاره کېده. واپس مدینې ته راغی. چې کله واپس راغی مدینې ته، دا صحابه را منډې وی، حسن او حسین را منډې وی، بلال راغی، بلال راغی، بلال راغی. بس خلکو ویل چې اذان وکړي. هغه ویل زه اذان نه کوم. نو خلکو حسن او حسین ورته پویه کړه، دا ورته ډېر ګران واړه چې تاسو ورته وایئ چې اذان وکړي. نو حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما راغله، ورته بلال ته ویل چې اذان وکړه. بلال اذان شروع کړو. دې مدینې کې یو ګونج اوچت شو، دا خلکو را منډې والې چې بلال راغی. دا د بلال واقعات مې ورته مختصر ویلې. سیرت کې به بیا پوره دغه کوي، خلک سیرت نه ګوري. زمونږ عام علما چې دي نو هغه بس د مدرسین علما دغه خپل کتابونه ګوري او نور کتابونه نه ګوري. تاسو علم وسعت به هغه وخت راځي چې تاسو دې کتابونو سره علاوه نور کتابونه او خاص کر سیرت موږ ته ډېر لوی کمی سیرت وګورئ. زما سره یو سیرت دی 12 جلد کې دی او د الله تعالی احسان دی ټول ما کته دی. نو دا ټول واقعات بس تاسو مخې له راشي او دا داسې واقعات دي چې دې کې د سړي هغه زړه نرم شي او الله تعالی طرف ته پوره متوجه شي. اوس به تاسو دې په معنا ډېر اعلی پوهېږئ. وسیجنبها الاتقا، زردا چې ډډه به وکړي د دې نه د دې او بچ به کي ځان او بچ به شي د دې لظوانه الاتقا الذي هغه لوی پرهیزګار لوی یریدونکی د الله هغه کسا یا یؤتی ماله چې ورکوي خپل مال او دولت لره، یتزکا خپل عقیده او خپل زړه صفا کوي. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مصداق اول دی. وما لاحد عنده من نعمت، نشته د یو تن دپاره په نزد د باندې څه احسان تجزا چې د هغې بدله ګندې ورکولی کېږي د طرفه. نه دا لله بالله څنګه چې ورته دغه وایي که د ځان دپاره دې اخیستی یم ځان سمې ساته او که د الله دپاره دې اخیستی یم نو پرېږمې ده چې شام ته لاړ شم. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، مگر خالص د الله د رضامندۍ دپاره چې ډېر بله بالا تر رب دی، د هغه د رضامندۍ دپاره دا څه مال چې لګولی ابوبکر صدیق او د هغه غوندې څوک هم سازیږي الی یوم القیامه ولسوف یرضا. او زر دا چې دی به راضي شي او زر ده چې دی به خوشحاله شي د الله تعالی د طرف نه. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې هدایت ورته وکړي، که بد قسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کړي. جامعه تعلیم الاسلام مدني دې الله آباد کړي. دې کې کم کمی دی او په هر لحاظ سره کمی دی، الله دې د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. څونه زموږ مشران کشران زنانه او نارینه وفات شوي دي ټول دې الله وبخي. څونه د مسلمانانو بیماران دي مشران کشران زنانه نارینه، الله دې ټول له شفا کامله عاجله ورکړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا